الرجل يكون في الفتنة. وبه قال حدثنا عمار وسل البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة عن رجل عن طاووس عن ابن مالك البهزية رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رجل يكون في الفتنة متى تتعبر الرجل إلى الفتنة متعدد معاني هذه ضد الفتنة نسمى مراد دي يأخذ قتال بين المسلمين مراد وراجعهم دادا تكلمون حديث جمدي لإشارة او یادات الى الفتنة مراد اخر اسباب تگناهونو دی کہ سڑی داغین اتان ساتر مشکل دی او دعوت الى اللہ یا امر بالمعروف نهی عن المنکر پیدا نہ رسائی اغا زمانہ مراد بلکہ تخبلا پکی مبتلا کی گی ساخذ بچی پکی مبتلا کی گی اس پیدا نہ رسائی علیکم انفسکم خاصا او اغیبات بیا اغا زمانہ باندې محمول دا دو خبری دی. ام مالک البهزیہ وہی ذکر کر رسول اللہ فتنة فقربها دیر نزدې کړه. بعد وقت یو انسان د یو شی او سات داسې ذکر کی چې خلک کوئی چې کوي بس دغه دی او دا کار وکړي دومره او سات ذکر کی لکه دجال ذکر یو ځل رسول الله مبارک ورا بشیرت وی دونه او سات چې موږ بس د مدینې د ټکو یو باغ کې یو بسر ودی فقر او یادا چې ظاهر کی تقریب ہوئے کنه كل وهو آت فهو قريب مطلب دا چې ځان کې وسامي اسبابنا او نور خلق دعوت ورکی هر يقول يا رسول الله من خير الناس فيها بهترین د خلقونو په دې کې څوک چې په پکړه والی کو تکړه والی دورانه والی یصبر کوي دی وخت کې قال رجل في ماشيته وقل وړو چې روته فدعوا هغه وخت علیکم انفسکم ودع امر العوام يؤدي حقها لزكاة وغير ذي فكروا سيروكي أنو حقوق دي مالك كم دي ويعبد ربه يوضع السري بل رجل آخذ أو كذا أو كذين خدا نجد جهاد للعشاء كم لجهادي نجهاد للعشاء يا دوقع جهاد الدش غير خدا كدازمي استاخذ بچي دي غنش بريق أوضي أو باسا أو كذا كده شيء ورد الأفسر للعشاء ورجل آخر نقول كده فساد فرض مرادنا مرابط في سبيل الله يخيف العدو دشمن يري ويخوفونه مطلب ذلك عملي جهاد نہیں کہ تصور حفاظت کا مسلمانانو د ثغور او د سرحدونو حفاظت کا لاشا او د دې دوه عملو کې نه ودا او په جهاد اندر د نخکاری نو بیا لا بلا مالوکا ورپسې جا وفي الباب عن مبشر وابي سعيد الخدري وابن عباس رضي الله عنهما حديث قليل من هذا الوجه وهو ليس النبي صلى الله عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا محمد بن سلمة عن ليس عن طاووس عن زياد بن سيمين وابن عبد الله سیمین گوشت فارسی لفظ دے غٹ وحوالا سیمین گوشت غٹ وحوالا ملیوی کو فرمایتم سکونو فتنة ایسا تکونو قرم تقدین و صریح دے جدا اقتقال بین المسلمین والا دے اور فقط وائفت حقین نی معلومہ لا اقتقال بین المسلمین فقط وائفت حقین معلومہ دیکھ خلاوت بکار دے کہ صلحہ ہوکے صلح ممکن دی بالفرض جس امکان بلے قرآن کے اللہ نے ہوئی کہ دعوت صلح ہوگا فستے ہو بینا خویر ہوگا وبين ذلك بقاء إفتاهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيد وقدام ممكنني نتصلح كل شيء نصلح الحكماني ومقصد كده مسلمان قتل وقتال كل شيء نبي أسري بيأويجي تستنزف العرب استيعاب العرب وكي عرب التخصيص يأخذ بدين نسبت دي عرب ده بيغمبر قوم دي جدا بھی استیصال بھی رگن بیخ کرتی تصویر میں عرب کو کہنا ہوتی ہر سڑے پر کے مبتلا شي او یاد استیذین مراد دا چې عرب بهادر قوم چې غیره گیر کی عجم مقام قتلهم مقتولین بالبقور یا استحلال بین قتل زمرگری مستحیل کافر
او یا مقتولین ظاهران وی القاتل والمقتول كلاهما في النار وقاتل حكم معلوم فما بال المقتول فإنه كان حريصا على قتل صاحبه نقول تمدخول ولوي كافر نہیں ہوتی بات خدا کو ایمان آگے کہ ارواح فرحم او نفتن لگی وکنا یو باقی فرقے مسلمان خلاف جہاد اعلان قتال کو نبی پکار جدی سرکوبیو کی پکار جدی سرکوبیو کی کو معلوم ہے کہ دا باقی ہے دلی خلاف پکار دے ندا رسول سننی اللسان فيها شد من السيف قاعده پالوي چې کچر دی انسان په دې کې لګیا شي او جوړه جاړه پکې کوي وی جبه هم پکې نه پدې نه کېږي پکې جبه پدې کې اشد د توري نه دا یو معنا دا ولې بدوره هو یو کس دوزري پړشي او چې جبه یو لدی بل لدی یو ورو چې د بل خلاف بلم یو چې نو لوی فساد کوي او یا د لسان مراد هغه خلق مراد چې دا ورکاوي په جبه باندې هغه خلق مراد چې دا څه باندې کوي نو په یو ورځ په یو تقریر په یو خبره په یو تقریر دنیا راوچتای په یو تقریر دنیا راوچتای د مسلمان خلاف نو دا ډېر خطرناک دی شابه هذا حديث غريب سمعت محمد بن اسماعيل يقول لنا كل زياد بن سمين ابو بكر وروى محمد بن سلمة عن ليس فرحمه الله ومحمد بن زيد عن ليس فوقفه باب ما جاء في رفع الامانه وبه ستویل کېږي مولانا ما تاسو ته مخکې ویلو په تاسو یادي مې امانت پرې مون خلق نه پښتو معنا کوي ویسے مې سره امانت یې کولې ته ودیات وایي خاص ته امانت عام دی جو ذمہ داری پښتو معنا ذمہ داری ده د تاسو سره پیسې ودیات کې خو دې نو هغه ته امانت وایي او ودیات ته هغه پتا یو ذمہ داری راځي چې دې پیسو خیال وساتي یا وا او چې تا نظر ته مسعودار کوما نو ته مال سوچا شیرا کې دا پتا ذمہ داری دا او پتا سوچا شیرا نه کا 2 نمبر دی راځي ګډ والا دی راځي یو شی په دې بل شیرا کا نو دا خیانت دی ذمہ داری دی پورا نه کا ما تاسو ته خبره عامه کړو مې مهمه د مدرسې چې پورا خیال نه ساتي دا خیانت دی او کوم مدرس د اوقات کې او د کتاب نه پوری واخرس نو مخکې کوي نو دا خیانت دی ذمہ داری پورا نه کا او ما یک طالب بالفرض هغه خپل اوقات او سبق له پورا وخت نه ورکوي دا خیانت دی ولې په دې ذمہ داری دا د مولا د مزدوري کوي چې د بایله مو پیو دی نه استاد اول اخواري کې مهمه کوله چې اندې راغلي خلک ولا پیسې ورکوي نو دا ذمہ داری دی او دې نه پورا کوي دا خیانت دی یو افسر دی یو قاضي دی یو بادشاہ دی هغه چې خپل منصب کې ذمہ داری نه پوره کوي رشوتونه لیا او فانو خیال نه ساتي دا خیانت دی یو باتو یو چپړاسي سره یو څوکیدار چې هغه خپل منصب خیال نه ساتي ټولګي اخواله واقعي دا سړک ولاړ یو ټریفیک پولیس یو فیسبوکونه یو ګاډي خیال نه ساتي دا څونه معمولی دا خیانت دی نو خیانت لفظ امانت حاصل او صوت ویلي کېږي او امانت عام او ودیعت خاص نو راپړ امان ذمہ داری وخت شي ایسو خپل ذمہ داری نه پیژني بس پیسې به وصول وکړي دکاندار هم بادشاہ هم وزیر هم طالب هم استاد هم خدا هم خاون هم ټول به بچي هم خپل ذمہ داری به نه پیژني چې په ما د خدای کومه ذمہ داری ده او د بنده کومه ذمہ داری ده دا کور ته شي خاطر کور دې رواني تر څو پورې کنه سوري حدث الحديثين قد رأيت أحدهما يوم ولد من يوم استعمل ولد أو انتظار دبلكم حدثنا شمالت نادل في جر قلوب الرجال ووسط النور السخال خلوه جواز الرجال نعم ورجال أصل ذكر فيه خذ تابعين ووسط يرسم قلوب الرجال لكي يتظلم مياس كنا نادل ثبت يقدم من مولود إلا يولد على فطرہ اللہ ہر سڑی امانت پیدا کری تو لکے امانت سمجھتا بس درد تبے ما زچے مثال فتور افسرے ما ہماری افسرے را اوزاغنا رشوت پاڑا تگی ورسرن ہوگا نو زدہ فرس کما چکہ دی سڑی بدے دو ما او ما سر چادا خیانت کاؤ نو ما بخجان کبت بمیگا بس نبر سر بری کوئی کی خبر دکاندار ته ګوره دکاندار په سره خیانت کې بدکار شي ورته دې سوچو کې دا دکاندار تر دې ګان په دې ځوي او دا ما په دې بل څه په او ما سره خیانت کاو نو ما بخښنه ته ورته بس نو دا وایي
نعم دا خبر دا ہر سرے کی بل سر خیانت کی یوڈگی گئی دیکھے پلٹ کے سوچو کی داماد زندہ چا سر خیانت کو ماں بگرد بدیش ماں کوئی گی پہ او دے دماغ بدیش کو دی دا خیانت ماں سر گئی نو زبا خبکے کم کنا نو زبا لے ہوگا بس پہ تھرک تا کا غالب کی مقاوہ کتا سر خودی خیانت تا خبکے گی یا گڑا پہ کے بغض پہ کے نو دی بلو سر ملے گی طرف پردے حق ہوئے پردے ودیعت قبضہ کے نو کستا جا قبضہ تنتخہ ملے گی کنا اور تم پردے ولے ہوئے تار بوسط کرنے کی فطری شیئے پورے اسلام جو کم شیئے بولے فطری دے ثم نظر القرآن مفعلمو من القرآن قرآن کے من لاوی چکی مکہ قرآن کے من لاوی لا تأکولو اموالکم بینکم بالباطل ہوئے قرآن منتبه وعلمو من السنت حضرت نبی علیہ السلام فرمائی کہ چاہم امانت کی خیانت تو کا نبال ایسا میں حدیثوں کے مراد الفقی مطلب ہے مسلمان در موافر دیر نصوص دی پڑے کہ تواتر طرح سے دے گی مسلمان سر دو کا مطلب ہے ٹگی مطلب من غشنا فلیس مننا وغیرہ دیر دی دا حمومت پیغمبر مبارک مدر دی حدیث ثم حدثنا عن رفع الامانت دا خیانت بختم شی وقال ينار رجل انه يصلي بودش دا شپے پر دیر نہیں کی اور دیر سوچ بھائی دیر سمسڑی ہوئی دیر شپے ماس خودان دیر خسار کے راکازی ہونا بے امانت دی دیرہ یہ پیو کہ وہ واجب یارا دا مسالہ کے بگڑوں لو یارا دا ننڈا دما ٹک ٹاک بھائی یارا مڑا بس ننڈا دما مدرسے کا دبس پریدہ دما کو کمارام کو بندن کو ٹوٹی ہوئی 10 روپے کے پخبر سار وقتی بے سوچ بدلی بس دٹا کے ادھر دو کے دخیانت فتق بدل امانت من قلبی دلانا بے پورتا شی بس اور کہ دلانا پورتا شو دوالے نسوچونا اپرد نکلا بلانا علا قلوبهم ما كانوا يكسبون نو در سبب دیشو نو قربان اللہ پیدا کا ختم نہ ہمارا قلوب تو بتا گنا ہے وہ قرآن نے فیضل اثرها هو الذي اثر دعوت میں سبب کی ہوتا بندے یعنی ہوتا کو پڑھ کے بعد سے معمولی ہوتا دیکھو خبر 90% بسارے خائی نہیں 10% گزارا بندے 90% امانت راجی 90% امانت ثم ينام نومة فتقبل الأمانة فالبلد تدش وأخرنا على نور يا مطاف يأتيه ويسفر أثرها مثل أثر المجل نبشار کے اثر نقوٹ مشی مجل پہ جانے ناشرے کے دلتا پر کہانی ہو لگی جو کہانی بات ہو لگی یا پس کاروٹ کا پس کور بالی ہو لگی ادھر اوپر سے کی کرنا خدا ہے پاک ظاہر کے غلاف ڈبل کرے گی وہ خوبصورت دے ممیز کسی گندی گند دقا سے ظاہر کے بیرسان خطہ گی رہا کل جامعہ بھئی خلق کوئی دا سوچا مسلمان دے سودا دا نفکارنا در نوسی گن بھئی قلوبهم قلوب الزعام قبل شرمہ ظاہر کی بخشتہ شکلی کھلے بھئی مدیدہ تبیتا حکمت گیرہ شیخ الاسلام رانجی مشہوری دی بڑے موالی دی اور گیرے لے حمد چمہ کموار کرے دی اور دن نیک سرے دے اور میں چیچوار سے پالی اسلام وارا نہیں باقی کہ پیسے لے لونی بلی دنے کوئی اور دی شکل خلق اللہ خلق پیسے کوئی دی شکل بر گیر بری کی دادا خوجی تو مستاد دوست ہے مستاد ہو رہی ماں اور راشی شاہ بسے دلتا پراپرٹی دو پیسے درہ کا اور در داخل اور چیتا والا ورکے پاس دادا کوئی رادہ مظالبت کرو درہ کا پیسے تم رادہ لدر کو ماں سمرہ کلی کلی گرے تمہرا خشتہ خشتہ مفتیان نمونہ دا مفتیان کو تمہرا پیسے پر بنا ہوا ہے خیانت ہے معنی مطلب صرف بشکل پہ کافر مسلمانی کی ہندو مسلمانی کی کل شکل بھئی پیغمبر مبارک پاس لوائی بیسر بھئی یزمیل واسر وامن اثر مجلی موٹا تجبرہ دل لگے اس کروٹ کا دہرجت ہوتی تھی قوہ پخپا ونقفہ تتنو پلی اوپر سیگی وطرہ منتبر دہ پلی مرتفع علی جگانا نو سڑی ویدہ کو صورت دے جن کے صورت دی ولی سپی ہے شیخ پیارا واقع پیغمبر و یوکانے و دہر یو مقبلت دے ہوا اسے خلق صحابہ جو اداشے لکلا کانے دفع خوبا دقا سے یا لکا کو یہ کہے قال فرمائی فیوفبح الناس یتوائرون یوم الطرف تجارت کے لا یکادو احد یؤدی الامانتا سوک مقبل ذمہ داری نے پورا کرے سوک ذمہ داری نے پورا کرے دروک ہوئی سوک دبر کرے 2 نمبر کے بدل کرے ترکی بدل سر کرے پیسے وبالی بنو تر قومیا بدل اگر پڑشی نبی در کرے حتی یقال علکہ بلو فلان کی او سڑی امین دے لانکی دے کی او سڑی دے اکثر خچے میں آئی ٹول بازار کے اگر ایک خچے حال سے پر دس گولے کرنے پر لانکی
کې یو سړی دی هغه سره ښه مساله ده بلې بل چا سره نه لیدلې ډېر پلانکي قصاب نه پوهه ورته ورکوي باقي ګورې ټول بادشاه ته نږدې نه شي وایي که نه وایي یو کس به ګوتی وحتی یقال الرجل یو سړي ته وایي ما خجل له فعل تعجب دی څه مضبوط دی څه پهلوان وما أدركه سخش أخلاقه ظريف الطبع وأخلاق بمخي ما أعقله سو خياري يعني خلق بين الوجود أو ذا خوش طبيعته أو ذا أقل صفتنا تقدير خاصي جمل سيدا مضبوط وجودك مضبوط ده ما أدركه خوش طبع خوش أخلاق خلي ما أعقله سو خياري أنا كده بيبدل لك مثقال حبة من خردل من إيمان مراد معوي وعمل مراد خير مراد چې داسې سړی وي یو هوښیار سړی وي او بېدینه شي او خوش طبیعته خوش اخلاقه سړی وي او بېدینه شي او ښه پهلوان سړی وي او بېدینه شي یا لکه پوهېږئ په خبره قال رسول الله څه وایي ولقد اتى علي زمان وما داسې زمانه تېره شوې ده چې د صحابو زمانه ما وبالي ما پروا نه لري چا سره تجارت وکړم بایاتونه مولانا صاحب خرڅول نه دي بیع شراء دواړه په یو بل معنا مستعمل دي دا په کتاب الرجل کې راشي ما پروا چا سره شریک تجارت وکړو هم به کافر سره کوم هم منافق سره هم مسلمان سره ولې ما پروا نه لري چې سره بیعت وکړم په دې زمانه کې لا امکان مسلمان دا سړی تاجر او مسلمان لا يردنه رکوه حق لکه مقدر کا وما دین ده چې مسلمان به نو صحابي به دا دین بلا تقاضا کوله چې پوره شي ورکړه رکوه تقبل شي او که یهودی صاحب دا يردنه علیه صاحب او صاحب او صاحب څه ته وایي د برمانی کو قاضي له وره د برمانی کو امام بادشاہ له وره هغه باندې هغه د پاس یو صاحب و اما اليوم فما كنت بايع منكم بالله رسولنا صرف پلان کی سره تجارت کوم او څوک من تابعین دا ولې ټول خیانت ونه دي نو هغه زمانه کې دومره خیانت نو څه وکړه مناسب یو شي کې امانت یو شي کې ټول بازار کې ګرځنه خلک کوئی پلان کې نه پیواله هغه خپه خرڅي هغه پلان کې کې اوسه هم خني دې وکړي په ټول کې په هغه باندې په توبه جوړن کې وکړو په هغه پلان کې نه وه یا اوسه ټول بازار کې خلک یو مسار ټول تاسو نه هغه حرامي په ګزاره هغه چې ټول په خبر نه راوړل دلته نه پلان کې دغه سړی ته چې ورته ګرځاو تاسو نو پیږئ په خبره په دې تجارتونو کې خلکو یو کس خاص نه ټکړي هغه لذي مثالانو هغه سوجاني ولا گزاره کوي هر سړی خاين دي چې صبر شو دا هغه زمانه ته قسم دې سړی حیران چې خدای پاک د چا سره تجارت وکړو او د چا سره خپل معاملات وکړو نن سبا دومره خلک په پریشانۍ کې پراته دي ملازمت ته ویلې دا مانداران موږ په بدل کې مقال وي بیا دعا لپاره راشي یا الله ته وي پر خلک داسې خلک کې ډېر داسې خلک زما یو دوست په دې تنګي ډېر نه سړی درکړ هر وخت ما ته وي ما ته دعا یو سړی دې پیسې اخیستې دي د ځمکې لپاره چې طلاقه د ځمکه ګټه بدله یو ځای ولا واخیسته ګټه ولا ورکړه دوباره دې واخیسته بس اوس په ورکړه هلته مې واخیسته وایي دا چې هلته مې واخیسته هغې دا قریب ثابت دی که پنځه ثابت لاکه روپۍ او هغه چې کوم سړي ګیر کړی دی نوم دته نه دومره ګیره نامه کول او هغه سړي جوماتونه جوړوي جوماتونه یې جوړ کړي او جوماتونو کې استقلال نه کوي یو جومات یې جوړ کړی دی استقلال یې پکې لري او د دې پیسو باندې خوړی دی دا یو ته مې دلته پټۍ در کوم چې هلته ورکړي ما بوګس دی نو هلته کوم پلټونه چې هلته ورکړی پړی دي خوا دې ما ورسره کوي نو وایي ما سره پیسې څه وکړم او کله وایي دا به کم کړه او کله ویل ته چې بیا ما دې پټۍ واسطه کړم نو ما چاته ویل هغه چې چاته مې ویل زور هغه ویل دې په 2-3 کروڑ کې ګیر کړی ما دا کړی څه دومره کوي اوسه کې چا باندې ما به دا ته زمان دوستانو مې درته او دا د پټۍ کا حج کې واسطه یو ځای عمره کې واسطه یو عمره حجونه یو ځای اور افتتاح کوله د بابا زما د منځ په ورو ډېر مینه دې مانځل ورته او کوله اږي او امانه وې سپیشل درنه چې دا تجارت نه وکړو عمره حج په کې دا باندې کې نو لاله پوری باندې مې ما سره په دا اکبر کو پیرا سره او وخت له وینو په ما سره وې دوستان چې څنګه راوړل یو دوه درو کې اصل دوه درو کې چې د لږه په اته روپے ګټل ابدا شروع
ما ویل کدا چې په ما سره څو دوستان دي یو دوست مې وته مې له کوم څه له روپیا کاله بل ته مې یو درې لکه بل ته مې یو دوه ته مې الو مې داسې چې دوستان څه کړه پیسې مو ته جمع کړل مې ورکړل چې ولا مې ورکړل یو سره له روپیا ګټه راځي کاټ نو راځي مې خاص ډېر خوشاله کومه لکه ضرور لکه دې نو ګټه الکه هغه کسان ته مې راکړل چې څو ګټه وړه پر یو درې مې په پیسې نه وړه وې ښا په دې پر شي واغښت تمام په نوې واغښت او بیا راځي دا مې د خاص او ولا په روپیا په ګټه او په پیسې کومې انتقال انا ما خیر دې مرګري چې په بل نه تا دا سات نو تا وکړو چې ته مې ته پاسو چې ګونه راکړ چې ګونه راکړ چې ته مې ته پاسو راکړ مې چې ګونه په کې ما داخلو پیسې باندې ضرورت نه ها چې ټول دې چې سبا دې دل شهر باندې پکې دې سړی په سلاړه ما نه کړم ما پیسې غړي چې تاسو هغه تا دا ویم کنه سړی راځي نه هغه ګوړې کې څه باندې اګنه په سړی کو دا دې کو پر دې او مې لا پتا دا ویم کنه چې هغه سړی ما چې بچا په ناشته دې نو پسې ګرځا پیسې وړي خدایا پیسې په زمان نه هغه په پسې ما په تا پټي ګلا چلاو کنه هم کې لا سړی مې پورته په مردان کې مې دوستانو داخل کړی راځو او یو په کې سامان دوت تکړه هغه مې په سم په سامان دی واسه دا دې څه 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 جوړ بیا په لاسه دا د مولوی صاحب زه په درسونه کوم زه ولې مزلا زما مردان کې ډېر قریبي دوستان دي هغه ته مې سره حواله کړ هغه وتا دا مستانو چې د سړي سره کاو نو موږ ته ولې دوه وی کوتا موږ ته په فرضوان کې سره نو ما دا څه پیدا نو صاحب مې دوست دی هغه صاحب هغه ورته یو پلاټي وځو ودا پلاټ ته شیف ته ورکوما دا ولا ګټه موږ په دې باندې یو شل روپے پکار دي ځکه چې دې دا د دوه دا اخر درنه دا لري په پیسو دا ما یو دوست هغه ولا شل کاوه هغه وګورم هم پکې دا ولې ولا سره خبره ده چې هغه ډېر خط ورسید کله یو دی په پېټرول پمپ آیا کله بل چې هغه پیسې دومره خط ورسید چې ما پکې مقام پر نه خلاصې طالبان باندې ختمونه کاوه سړی پسې ورځه سړی پټ شو غیب شو وتښتې چې پته ولګي سړی ته شلو 15 کروڑ روپو قرض ده دا سره وا تک کاله باندې پریشانی کې زماتې هغه دوستانو ما ته ویلي مونږ تاسو شو ته مونږ غواړو چې دا څه وجه او زما پکې خپلې 2 روپۍ نه هغه 2.5 لک روپۍ پکې زما په منډو لګي زبر خلاص اوس بس نو صاحب لاړ نو په اسلام آباد کې راته یو شی ولیکو او یو سړی چې ماواري واخیستا په ودا په دکان دی که څه شی دی دا پکې مې ما پرون واخله زما دوستان دي دوی پیسې دې په نمونه نه راځي هغه واخیستا په ودا کې نشي کېږي او دا بیا تاسو ته خیر ان شاء الله یو کال به انتظار کې دا ورته ډبل پیسې کې هغه زما دوستان پراپرټي وایي ګور پراپرټي وایي قابلان وایي هغه تحقیق وکړه کاغذونه چې پر اوس کال تیر شو هم وایي نورم بس غریبانه ورته بیا چې ته یو ځای کې 40 منګي یو څه 2 پیسې ولې تاسو یې دا 2 پیسې ولې سم پکې کې ما تاوانی شو پکې هغه فارم پکې تاوانی شو او دومره د ډېر شي پریشانی سنا سره کې ختمه شو دا اوسو چې هغه او هغه چې سره پاتنو حافظ د قرآن شریف څه کې ورته نو چې ما یو سړی وایي نو بل څه نه وایي او شیخ الاسلام دی وایي دا پریشانه ته ولې مولانا شو څو زموږ په بل هغه دی وجاته څه وته وي هغه ما غریبانه دوستانو سره پانان دي وزارت شاعر کې ولې دې په دې ورکړي دي هغه په نومونه دي هغه په نومونه او انا خرڅيږي او خرڅيږي نه قیمت باندې خرڅيږي علماء دوستان دي زموږ ته علامت ما پانان کیږي ویدا بس پرې دی چې دا په خرڅيږي نه خرڅيږي او یو ټینشن پاتې مو هم بیا پیسې نه حاصل بنیاد د خبرې دا دی چې دا رسول الله مبارک دی چې مدارمت یې هر څه نو وحاصل ما پسې دنیا هر شپه ما پسې یو مدارم راته یاري او ماته مې دا چې دې کېر په دې بار په چې الله باندې پات ما یې د سوتنا چې ما به تاسو ټول وسو چې ما به تاسو ټول په دې پات راغله دا ما زمو ساتل خلک هم ساتل
نان پیغمبر مبارک ٹھیک ہوئی نن سبا باندې پیس کې دا والله کر خپل بچی مې دعا بچی بچی پلان مودلې او زمکه ته ګوته لګولې دا وغه خاصه کړ او چې پلان بیا خوشي دا څه چل کړی دا ما ته وی چې دا ما وای بس تاسو موږ یو کله تاسو سبا بل پړې سم بچا وای تاسو مولانا صاحب ورپسې شکر وبه قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سنان بن ابي سنان عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج الى حنين مر بشيرة نبيونا وراني هنا وهنا ثاني وراني المشركان يقال لها ذات انوار داغي نوم دي داني هونه او انوار ستوي ناو د اصل کې امانه د منوت ته بچا چې اعتماد وکړي چا سره خپل تعلق قائم کړي نو خلکو په دې باندې اعتماد نو خپل تعلقات به قائم او یعلقون علی الحیا استحق او واسطه به ویدا نو لکه اوس چې بعد خلک راشي او دې ګورو له کوټه ورکړي او دې ګوټي کې دا برکت ته دې کې دا داسې ځای وکړو او یا ورته جاګنا ذات انوات د معلومون نه وکونه دا واستشرف ارسم مقصد بركات في حاصل ويا ارسجه وقال سبحان الله هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا الها كما لهم آله والذي نفسي لتركبن تطلب سوركم كيف طريقه من كان قبلكم سوركلا جاء باختيار اب استعتاج الطريقه او بالذكر دي کاوی کی اوسری دا سمسری پر سړو کې نه نو دي تاسو ما تاسو کې او کاوی کی اوسری پر مور سره علی یرا لري تاسو ما کا ورپسې شاه هذا حديث حسن صحيح وابو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف وبالباب عن ابي سعيد وابي هريره رضي الله عنهما باب ما جاء في كلام السباع وبه قال حدثنا سفيان ووكيع قال حدثنا ابن القاسم بن الفضل قال حدثنا ابن رجل بن عبد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعه حتى تكلم السباع والانسان او خبره به سړي سره عظمت صوته طرف د شابه او شراط د نعم جامعہ خبره کوي د نعم یو سړي سره او خبر ورکړي د روند د بما احدث اهل بعد استاد خروج نه بد خدای کول کې څه یا په کتابي اگر جن په کتابیرات کول شي ولې نن سبا تاسو موبایلونه وروتي دي هغه دغه په شان دي هغه خبرې سره خبرې کوي نن سبا تاسو کیمرې دي چې توشه او هغه ورنه جوړ کړي سوي نو ارسه بدل دا د دغه په حال کې بعد کیمرې جوړې لګېږي د مفتي صاحب پورې نو ارسه راځي او ما ته ټول دارالعلوم کاری ټول طالبان ما ته کاری دي دا نمبر باندې پټول سامان کاری کې ورو کې ته معقول راځي نو په ظاهر به مو معقول بخار دا څه وایي چې هغه سره بل سره دا خبرې وکړي او یا دا څه آلات په بچاوت کې لګېدلې وایي او فاخر د مراد د اندازو کې دا څه آلات پر سره چې د تبټول خان په ورپسې ځه او په کله ان ابي هريره رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح مريم على رسول الله من حديث القاسم بن الفضل والقاسم بن الفضل ثقة مأمون عند اهل الحديث وانتقاه يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي باب ما جاء في انشقاق القمر وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود عن شعبة بن عمش عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال انطلق القمر على قومش كده يوم زمان عليه السلام فقالوا اشهدوا ابو جهل بيرنا قال كوا رسول الله مبارك الله بذكر القوم جبل ابي قبيس باندې وخطا او خبر بيشهد لیکن انا بھی دستا سے پڑھنے اور جب اختار ساعت منشقل قمر وربسيشا وفي الباب عن ابن مسعود ربط بنا ہو گیا انہا خدا اور پیغمبر مبارک تحریر وجنا ساحرم ہوئی مدام بھی افتنا یا ساتم اللہ مسلمان دفارہ رحم و کرم پیدا و ترسی لیکن اگا خلق کی موجزہ اغواری بے ایمان روگی داغی دفارہ فتنہ غضب و قہر دعباری تعالیٰ علیہ شبرہ وانس وجبير بن مطعم رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح باب في الغسل وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن قرات القزاز عن ابي الطفيل عن حذيفه بن اسيد رضي الله عنه قال اشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غربه ونحن تذاكر الساعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعه حتى تطلع 10 ايات طلوع الشمس من مغربها نتوي نعلي داو تاو بلد ناخر بيلين قاتل ناخر مريد خدا داس بنده
او دغه وخت د عادت مستحضر په کې جاني د قیامت ورې حتی په کې لري یو طلوع شمس من مغربها یو یاجوج او ماجوج بیان پکې روان دي دابة الارض د سفار باندې نو یو سفر ولي هم تفصیل روان دي په باب یې دوی خاص خبر کېږي یو خاص په مشرق کې مشرق هغه زمانہ کې د عراق او کوفه او بصره دا زموږ د علاقې خراسان ده حضرت زمکه ورته خلک په کې نه وروي آبادی بغي بشي لکه یو څو کاله مخکې چې په منصیره کې کومه زلزله راغله زمکه ورته د دنیا بلډینګونه او د دنیا خلک په کې لګي خاصه په مغرب کې مغرب هغه زمانہ کې یمن او شام او د علاقې خاصه په جزیرة العرب کې جزیرة العرب اذا کوم بحر هند او بحر عراق بحر فرات په میاس کې دي دغه باندې راځي بالکل ونار تخرج رطبا وسط عدن يمنا تاسي اور براودي على بمنډي وي تاسو خو شړي به خلک یعنی خلک به منډي وي یا تحشر الناس خلک براجمه کوي شام ته به خلک منډي وي وتبيت الاور بدوي سره شپه کې حيث باتو قيلوله بقي حيث قال نشبه قيلوله سمعنا چې خلک به شپه او د ودې منډي وي اور باندې د شپې جدا کېږي اور شپې نه کوي یعنی د شپې به جدا کېږي ټول ورځ به خلک شپه ورځ به منډي وي تختیوا ورپسې شا وتقين معهم حيث قالوا وبه قال حدثنا قيلوا لك وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن سفيان نحو هذا الذين مراد مجازي معنى اخلي اذا قلنا مراد مهلكات عذابون دي او دا سو ته ویل کېږي دا بیماریاں دي او دا لکه د زمانه کې د کورونا یو وخت خلک په خوب نه ورځي په دې سوچ کې ورودي په دې عذابونو کې لیکن دا ظاهر محمول بالكل بقولنا لقي شاوزي وسال فيه الدخان به قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن حسن قرات القساد نحو حديث وكيع عن سفيان وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي عن شعبة والمسعودي سمع قرات القساد نحو حديث عبد الرحمن عن سفيان عن قرات وزاد فيه الدجال بالدخان وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو النعمان الحكم بن عبد الله العجلي عن شعبة عن قرات نحو حديث ابي داود عن شعبة وزاد فيه تضرهم في الأرض فراجي خلق منجدي دريا في وقوته دعوة بلدي يعني وجود عيسى تقدير وخير ومختلف حالات في رسول الله مختلف في دون قوة الإمام وفي الباب عن علي وابي هريرة وام سلمة وصفية رضي الله عنهم هذا حديث حسن صحيح وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابن نعيم قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن ابي ادريس المرهقي عن مسلم بن صفوان عن صفية رضي الله عنها وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي الناس من هذا البيت حتى يموت ملكي خلق دجال دي بيت الله باندې ورته ولي بيت الله ده مرکز دی نه به ملکي خلق راضي با حتى يغزو جيش یو لښکر وراشي چې بیدا ضرور رسیږي بیدا صحرا د مکې نه بعد یا بیدا بین الارض وصف باولهم واخرهم نطول بحسب في بزمكة ولم يجو اوسطهم دا فرق ذاتي کی مراد الاستيعاب اول اخر بیان به ابا بزمكة بیان به نطول بحسب زمكة بولتيږي قل يا رسول الله فمن وهم منهم جو کم سړی مجبور شوی او راوسته د بیت الله زړه نه په بادشاہ په زور راوسته یا بعض خلک بازاریان دي قافلې ولا پکې سودا خرڅي قال يبعثهم الله على ما في انفسهم وبه قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عمر عن عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اخر هذه الامه خصم ومسك مرحونا بمبدلي خدا امت بالحفظ خاصه في امت من حيث الامه ترى زي مصحف امت من حيث الامه ترى زي مصحف الشيء دخلكم مخونا وقذرهم او دبرهم في كاني بلد كاني بدبرنا نابوري كاني يوازنا باران دبرنا دي وخلق هلاك كده شو قذر قالين شو بكي درون حملين شو بكي جادران دبرنا بامبارين شو بكي دبرنا جسم رازمون دول بكي داخل دي قال كل بامبارين شو دول قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلك وفينا صالحون قال أنا أهلك وايا من بهلاكين بيانو هلاكو بيوايا وممكن بني كان بيقول بينام إذا ظهر خب خبص جزينا كاري ليه جزينا أنا سبا سمرا تو بس نكان بتيجي
مولیان هم پکې ګیر شو، مفتیان هم ګیر شو، د مدرسې مدرسین هم په دې سوشل میډیا ګور شو. بیا په اسلام آباد کې یو جنجال راغلی، یو جنۍ پریس کانفرنس کړی دی د مدرسة البنات چې ما سره استاد بدم علي څوک جنجال دی. او بیا که نوم زنیم فیسبوک خو جددل یې نه سترګې ګناه کوي او وګړه خو جددل یې نه ټول خلک پکې مبتلا دي. شابه هذا حديث قريب من حديث عائشة رضي الله عنها لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبد الله بن عمر تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه باب ما جاء في طلوع الشمس من المغرب. غم نه ختمېږي جبل شروع کې دا غلاور د مفتي غم نه دی ختم جبل شروع خدای خدای ته څه به حقیقت دي څه به دروغ نن څه به داسې لابیر او دلته هغه علما بدنامه وکړه په مختلفو طریقو بدنامه وکړه او شرمول او رسوا کول. بل غم شروع دی په میډیا او پسې لګېدلې دا حرامیان پورته که نه دا د دین دشمنان او روزانه کله په یو خبرونو کې راځي کله په بلو خبرونو کې راځي او جنۍ راغلې د هغې په خپله پریس کانفرنس کې ورسته کې ورسره ورپسې وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاويه بن بشر ابراهيم التيمي عن ابي عن ابي ذر رضي الله عنه قال دخلت المسجد باطل قوتونه دی هغوی ته ټولې د دین قوم مدرسې جناکارۍ دي او دا ټولې مدرسې خدا پټ پیدا کم کارونه کوي کله په میډیا ښکاره کړي ټول پکې مبتلا څومره بدنامي یو حرامي د لاسه او دا ټول بیا دنیا بدنامه شي. قال دخلت المسجد حين غابت الشمس والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فقال يا باسل ان تدري اين تذهب علي؟ قال قلت رواني ما الله ورسول واحد قال فانها تذهب رواني تجارت والي بصدق قلت ما يقال بصدق وضع الجبهه على الارض نرده جوهري تتندين ربنا رسول الله محمد او نه لازم کې سره یو ځکه مراد د سجدې نه اطاعت الله او سجدې سره تعبیر نه پټ سړی په سجده کې ډېر ځای ځان الله ته ډېر ځای دا قرا کې دا نور دا حکم ته ډېر ځای لوی وو دي لیکن الله په حکم کې رب ترګې لشي روان دي په یو د الله کې د متقي کله هر آن کې وره د اجازه کوي او قولي قواړي بعيد نه ده وحاجه وره روان شم کنه وكأنها قد قيل لها ابتعي من حيبته فتروحي الى مغربنا ثم قرأ وذلك مستقر لها وذا قراءة عبد الله المسدود بذلك مستقرها بالقراءات والبصيشة. وفي الباب عن صفوان بن عسان وحذيفة بن اسيد وانس وابي موسى رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في خروج ياجوج وماجوج اجل ستوتيه وبيرد كدا دغه چې دا خلک ټول په دروازه ورمنډه کوي او دا چې ډېر او ډېر ټول دي د خپل لاندې یو لا وځي دې ته وایي نو دا ډېر زیات دي کثیر دي په یو ډېر رواني لکه یو جوجو مخجوج وته وي دا او چې عالمي لفظ دی کوئی او څو کوئی نه اجو دا عربي لفظ دی دا دلاره کړه یجوج دا اسم مصدر دی ربی دفعه مأجوج تیر ورکړی شوی جوړه کړی شوی نو دا یو قوم دی آدم علیه السلام په اولاد کې یو ځای کې الله پټ کړی دی موږ ته پته نشته چې کوم ځای پټ الله خبردار دی ورپسې شاه. وبه قال حدثنا صاحب بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن زينب بنت ابي سلمة عن حبيبة عن ام حبيبة عن زينب بنت جحش رضي الله عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم او تخوبنا مخي سورو يرى وخوب كي يرى دي دليوا ولا اله الا الله بار ويل للعرب تشرنا اقتربت الانتاج او عرب تقال ذكر وي چې عرب مجاهدين دي یا هغه د اسلام په دوی جوړ چاته نور پټول ورته او قرطه کوم شیر روانه قریب وتحال يوم من رد من الصد ياجوج ماجوج مثل هذه وقد 10 عقد عليه هذا لفظ عقد اللفظ ولا بترامات كده مسواكه بترامات كده مسواكه او د مټه په ابهام دی ویل کېږي هغه په کې کنه دا مسواکه بترامات کې او د ابهام په دی ویل کېږي دې د الله دې عاشره وي نو دا د لفظ عقد رسول الله دون رسول په کې
أرسلو جيم ذو القرنين يأجوج وماجوج تاقوالو أو قرآن شريف كده غير ذكر هذا بيجي بي تدور على منتهس ندابرو ليأتيك والمسيشة قال زينب رضي الله عنها قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبز هذا حديث حسن صحيح جود سفيان هذا الحديث وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة حفظت من الزهري في هذا الإسناد 4 سلور صديق فكي يو زينب دا أبو سلمة دا حبيبين نقل كي دا قول رسول الله مبارك رحيبتين يو أم حبيبين دا يو أم سلمة بركتين كي ودا أم حبيبين نقل كي دا أم المؤمنين زينب بنت جعل دا أم دوت بيبيان النبي دولنا لبيبي ولبيبيانها وروى معمر هذا الحديث عن الزهري ولم يذكر فيه عن حبيبة رضي الله عنها أم حبيبة زينب سما بقبل أم حبيبنا أم ثابتة فأما جاء في صفة المعرفة وبه معرفة خارجة بروك تاوي pada Musalmanan khilaf bayubagi perkara fihi أو مسلمان متفقا وبه قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن سر عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج في آخر الزمان قوم أحداث أسنان سبحانه أنا جيت بالكل قيامت نزدي يعني زمان فصل زمانك هذا فمختلف أدوار كراودي أحداث أسنان نوم ربه عمرنا بين نوجوان بيلاكان تجربة بي جوش تدوانه كي بي سبحانه والأحلام أقلنا بي أمقنا بي احترام تم احترام لك بحوله قلوب تم أقل من فمقل بي يقرؤون القرآن بجو تاتا بدا القرآن دلائل سر دخل بدا خلاقا ساور وغيرا ولدفارا لا يجاوز تراقيهم قرآن بين مرين ترخد مرين مكتم ينلان دي بلد دو معنی عمل بين القرآن يا إيمان بالقرآن بين عمل بالقرآن بني يا إيمان بالقرآن بني سيبتا بل مسلك دفارا بدا القرآن نصوص على التشريحات أو خلق بدن تمايل كي يقولون من قول خير البرية مخدين دار خلق بقرآن عملكو بحديث عملكو بسنة عملكو ودي خلاف ناتي كافر منطقي وجيب نسي صدقي والكي خير البرية قرآن وسنة ودعوة إلى الله منصر مرقليش موقع جماعة المسلمين لهم نمخو قرآن كده وسماكم وده نمخو تعالى خدنا دي خطاب تعالى لكي وتعالى لكي وتعالى لكي يختم استاقا دي سماكم المسلمون مستاقتي ده خطاب قرآن شريف يونمو كتب أو تعالى لكي پیغمبر ویلی اس واسطے سے مثلا کہ دا خلق دا عقیدہ لدی دا مسلمانان کے تو عقیدہ پیغمبر نے خلاف کریا دا خبر نہیں کر او بنصوص صاحب تو خدا کا شرک او بنصوص صاحب تو تقلید بالکل شرک ہے نظمنا ابو فصل وعلى الذکر رہا شخص مطابق تو انکار نشي تو مسلمان دا کافر ہے انه ممنع تزنور خباثات كل الدنيا ويمون سوي ويستاسونون ندر على المقلدين وضحنا وضمور على القرآن وسماكم المسلمين أمة المسلمة جماعة المسلمين كان عليك يا أمام ولدي خذ لا تريد المسلمين فمعنى ذلك منقادين على أمة المسلمة هم كل بنوك يوصلين داخلي ويوصلين بدان نمكيري إذا لما دانهم بداخل القرآن سمعنا جل خبر التاريخ كذا في مثال يمرقون مصيبة السنة ذاتي قراءة ديننا كما يرمر الصحن من الرمية لك تكشف إلى هدف نقول قائل اليوم رجل إلى هدف نولي تقضي بردين نولي سمعت فقل بعد الدين سنقول كيف فقل بعد وتات مسلمان قال نماذجر بدا سيما تنوي لجد بدا مكافر आजकल महान बता दे मुसलमान है वो दाखिले के पगे कुरान खबर के अमल तजो को रिसाल बता से अमल गई या मदद और बसे शमाना وفي البيان وابي سعيد وابي ذر رضي الله عنه هذا حديث حسن صحيح وقد روي في غير هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصف هؤلاء القوم الذين يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم الى هدف نملي ويوم
خوارج دي روتل علي سيفتم كافر او معاوية سيفتم كافر ولد لکه صفین په مقام کې دوی دو صحابه له اختیار ابو موسی اشعری د علي صاحب د طرف نه شو عمرو بن العاص رضی الله عنه ابو معاویه صاحب د طرف نه شو بس ممتاز له اختیار باندې فیصله وکړه دوی خو پیښو دا خو یو کېږي دا منافقین چې کوم څه یو سبب هغې خپل میټینګ کوونه او راووتل وی علي کافر دی معاویه هم کافر ولې ګوره د قرآن دلیل وایي په قرآن کې الله وایي ان الحکم الا لله فیصله اختیار د الله دی او دې فیصله دو صحابو له ورکړه کافر نو ګوره هغه زمانه کې خو خلکو ته پوره قرآن چاته لږ لګیا نو پوره خو د سنتو نه هم څوک نو خبر کړ د صحابه کرام خبر دا نور غریبانان خو د باندې خلک وو چاته پته وچا نه نور دې ته پته نه لګي اوس خلک غلط استعمالوي چې بل ځای کې قرآن کې الله څه وایي فبعثوا حكما من اهله وحكما اقواتهم او عمال او حاکمان نه دي مخلص ان الحكم الا لله معنا دا چې دا حاکم کوم فیصله کوي او حکمان چې فیصله کوي قاضي چې فیصله کوي بادشاہ اختیار شته او فیصله به الله د قرآن او د پیغمبر د سنت مطابق ځان دا معنا امانه نه چې فیصله دې څوک نه کوي قاضي حاکم نه لیکن خلق کو نہ کوئی بعد کم سادہ لوگ کیوں وہ اقای بهذا علي سے ان کافر معاویہ سے دا عمر غریب کافر دا غیمن غریب کافر لو افتا جوړ نیم خلق بون قوت او دا خوارج دنیا او بیا مذاهب ما تو بندګي کافر بندر صلات متعمدا فقط کفر مرتکب د کبیره کافر هغه نصوص استعمال او نور دې نه ګوري چې د توبه نصوص نو مقابل داخل دي موږ په تطبیق د نصوص نو پیغمبر مبارک مثال کو دا هغه حکیم دي چې مفردات بیان بیا موږ خپل به سوچو دکتور پسې اشاره باب ما جاء في الفتنة وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال